داعش خراسان چې دغه ټکانې د افغانستان په سرحدي علاقو کې دي، هغه په شیخ محمد ادریس باندې چې هغه سابقه ایم پی ای پاتې شوی دی، د جی وای لیډر پاتې شوی دی او یو ډېر بلند پایه عالم دین و، د هغه د شهادت ذمهواري چې دغه یې قبوله کړې ده. بل خوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت هغه سکیورټي اقدامات چې کومه د شیخ صاحب غوندې خلکو ته پکار وو هغه هم اکسپوز شوي دي او د دغه واقعې نه دا پته لګي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د داسې شخصیاتو د سکیورټي نه هم ځان لا تعلقه ساتي. وزیر اعلی په ډېر ډرامایي انداز کې په ډېر ایکشن کې چې دی چارسدې ته تللی دی په ډېر غټ سکواډ کې، خو د یو سابق ایم پی ای او د دومره غټ دیني شخصیت دپاره چې ضلعي انتظامیې له او صوبایي حکومت له کوم اقدامات پکار وو هغه د ابتدایي معلوماتو نه یا تفصیلاتو نه بعد موږ ته په نظر باندې نه راځي. دغه رنګې یو بل ایونټ چې دی هغه پرون په پینډۍ کې شوی دی او هغه د کور کمانډرز کانفرنس دی چې د هغې اعلامیه په ډېر تفصیل سره آی اس پی آر جاري کړې ده او د هغې خلاصه دا ده چې څومره هم دهشتګر ګروپونه وي او د هغو سرپرستي په واضح انداز کې افغانستان او انډیا ته چې د اشاره ورکړې ده د هغو سره به څه قسم لا رعایت نه کېږي او د پاکستان سکیورټي فورسز د کور کمانډر کانفرنس د اعلامیې مطابق هغه د هر قسم نه چیلنجز چې کوم دي د هغې سره د مقابلې صلاحیت لري. یو بله ډرامه په دغه پوره صورتحال کې هغه دا مخې ته راغلې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د قلم چوړ هړتال چې دی اعلان کړی دی، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د هغه احتجاجي مظاهرو او د احتجاجي سلسلو نه لا تعلقه دی کوم چې موږ د روزانه په بنیاد باندې د پېښور او د نورو ښارونو په سړکونو باندې د سرکاري عمارتونو او بلډینګونو مخې ته وینو. دا ډبل سټینډر دی او دغه ډبل سټینډر د صوبایي حکومت دومره اکسپوز کړی دی چې د دې عهدهداران د دې ایم پی ایز او د دې ایم این ایز د خپل باني د رهایۍ دپاره چې کوم کوششونه او د هغې نه لا تعلقه شوي دي او د دوی د خپل یوټوبر مطابق پی ټي آی چې ده هغه د بدترین اختلافاتو ښکار ده. تېره ورځ هم د پی ټي آی د خیبر پښتونخوا عهدهداران یا ذمه داران چې کوم دي هغه د باني پی ټي آی د خور د درخواست او د اپیل باوجود چې دي هغه اډیاله جیل ته نوتلي. د دوی ټوله توجه چې د رښتیا خبره ده هغه هم په دې باندې مرکوز ده چې څومره زر کېږي خپل ذاتي مفادات او خپل ذاتي مراعات چې کوم دي هغه د حاصل کړي او د صوبې چې کوم معاملات دي د هغې نه د ځان نه خلاصولو دپاره د دوی سره یو غټ یو لاجک یا دلیل دا دی چې وفاقي حکومت او فورسز زموږ سره تعاون نه کوي. ښکاري داسې چې دا پارټي هینډز اپ شوې ده د صوبې د معاملاتو، د صوبې د مفاداتو او د صوبې د سکیورټي حالاتو نه. مننه.